Bismillahirrahmanirrahim. Biology, chapter 1st and lecture number 24. Students, today topic is level number 6 organs. د دینه په previous lecture کې تاسو ته خبره شوې وه biological levels of biological organization. هغې کې 5 levels چې تاسو ته شوي 6 number level دی زموږ سره organs. ګورئ students زموږ سره different tissues چې دي دا زموږ سره combine شي او دا زموږ سره څه جوړوي organs جوړوي. بیا لیول نمبر 7 چې دی هغه زموږ سره دی ارګن سیستم. ډیفرنٹ ارګنز چې دی هغه یو بل سره کمباین شي زموږ سره یو ارګن سیستم جوړ کړي. او لیول نمبر 8 چې دی زموږ سره ارګانیزمز دی. صحیح مختلف ارګن سیستم چې دی هغه کمباین شي او دا د یو بل سره څه جوړوي دا زموږ سره هول ارګانیزم چې دی هغه جوړوي. لیول 6 زموږ سره ارګنز دی. نو ګورئ سټوډنټس تاسو ته پته ده زموږ سره ډیفرنٹ ټیشوز چې دي دا د یو بل سره کمباین کیږي او دا زموږ سره یو سپیسیفیک اکټیویټي یا تاسو ویلی شئ دا زموږ سره یو سپیسیفیک فنکشن چې دی هغه څه کوي هغه کوي. صحیح ده مختلف ټیشوز د یو بل سره کوارډینیشن کوي. صحیح ده او یو سپیسیفیک اکټیویټي یو سپیسیفیک فنکشن کوي. صحیح ده نو دغه زموږ سره سچ ا ګروپ اف ریلیټډ ټیشوز یو بل سره کمباین شي د فارم ارګن او دا زموږ سره څه جوړوي ارګن جوړوي. لکه فار ایگزامپل سټمک چې دی دا زموږ سره څه شی دی سټمک زموږ سره یو ارګن دی. صحیح ده او د سټمک کار څه شی دی د سټمک کار زموږ سره دی ډایجیشن. دا څه کوي ډایجیشن کوي. اوس دا سټمک چې دی د زموږ سره 2 میجر ټیشوز نه جوړ شوی دی. صحیح د 2 ټیشوز نه جوړ شوی دی. یو زموږ سره دی هغې کې دی اپیتیلیل ټیشو از آلسو کالډ ګلینډولر ټیشوز. دې ته بل نوم څه وایي ګلینډولر ټیشو. صحیح اوس دا اپیتیلیل ټیشو څه چل کوي اپیتیلیل ټیشو چې دی زموږ سره اټ سیکریټس ګیسټریک جوس. دا زموږ سره ګیسټریک جوس چې دی هغې سیکریشن کوي او دا ګیسټریک جوس چې دی زموږ سره داسې چل کوي زموږ سره اټ هیلپ ان دی ډایجیشن اف پروټینز. دا د پروټینز په ډایجیشن کې مدد کوي. صحیح دغه شانتې په سټمک کې دویم نمبر ټیشو دا هغې ته وایي مسکولر ټیشو. صحیح مسکولر ټیشو چې دا زموږ سره څه چل کوي دا زموږ سره کنټریکشن کوي. مسکولر ټیشو چې دی دا څه کېږي کنټریکټ کېږي. چې کله دا زموږ سره کنټریکټ کېږي نو اټ هیلپ ان د ګرینډینګ آف فوډ. دا د فوډ په ګرینډینګ کې مدد کوي. صحیح ده ګرینډینګ مطلب دا د فوډ څه کوي هغه میده کوي. نو تاسو ویلی شئ زموږ سره په څه کې مدد کوي په ډایجیشن کې. اوس سټمک زموږ سره ارګن دی. صحیح ده دا څه چل کوي ډایجیشن کوي. دا زموږ سره د 2 قسمه ټیشوز نه جوړ شوی دی اپیتیلیل ټیشو او مسکولر ټیشو. نو ډیفینیشن کې ما تاسو ته وویل چې زموږ سره ډیفرنٹ ټیشوز چې دي هغه یو بل سره څه کوي هیلپ کوي کوارډینیشن کوي د یو سپیسیفیک اکټیویټي پلی ادا کوي. صحیح ده لکه اپیتیلیل ټیشو چې دا زموږ سره څه کوي دا زموږ سره ګیسټریک جوس سیکریشن کوي. مسکولر ټیشو چې دا هغه کنټریکشن کوي. دا دواړه زموږ سره کمباین شي. صحیح ده ریلیټډ ټیشوز یو بل سره کمباین شي او دا ارګن جوړوي. اگزامپل مې تاسو له درکو د سټمک. صحیح لیول نمبر 7 دی زموږ سره ارګن سیستم. نو ګورئ زموږ سره مختلف ارګنز چې دي هغه په خپل فنکشن کې د یو بل سره څه کوي کوارډینیشن کوي. صحیح ده او دغه مختلف ارګنز چې دی دا د یو بل سره کمباین شي. صحیح ده او دا زموږ سره څه جوړوي یو سیستم جوړوي او دغه سیستم چې دی زموږ سره پارټیکولر فنکشن څه کوي هغه زموږ سره کوي. صحیح ده ګورئ ډیفرنٹ ټیشوز کوارډینیټ ان دیئر فنکشن اینڈ فارم ا سیستم. صحیح ده اینڈ دیٹ سیستم پرفارم ا پارټیکولر فنکشن. صحیح ده لکه فار ایگزامپل زموږ سره هارت شو. هارت څه شی دی یو ارګن دی. ارټریز یو ارګن دی. وینز چې دی دا یو ارګن دی. کیپیلریز چې دی دا زموږ سره یو ارګن دی. صحیح هارت ارټریز وینز کیپیلریز دا ثابت چې دی یو بل سره کمباین شي and they form a system which is known as blood circulatory system. صحیح ده نو ګورئ ما تاسو ته ووایي مختلف ارګنز چې دی هغه یو بل سره کمباین شي. صحیح ده او یو سیستم جوړوي هغې ته څه وایي هغې ته وایي ارګن سیستم. لکه فار ایگزامپل ارټریز وینز کیپیلریز کمباین شو یو سیستم یې جوړ کو. صحیح ده هغه سیستم ته ما څه ووایي هغه سیستم ته ما ووایي بلډ سرکولیټري سیستم. لکه فار ایگزامپل دا ایگزامپل شو په هیومنز کې دغه شانتیا په انیملز کې. په پلانټس کې ته ایگزامپل وګورئ نو په پلانټس کې زموږ سره زایلم چې دی دا یو ارګن دی. فلویم چې دی دا زموږ سره یو ارګن دی. زایلم او فلویم چې دی دا یو بل سره کمباین شي. صحیح ده او خپل فنکشن کې یې څه کوي کوارډینیشن کوي او دا زموږ سره څه جوړوي دی زموږ سره ویسکولر سیستم جوړوي. په څه کې ویسکولر سیستم جوړوي په پلانټس کې. کلیر شوه
اوس لیول نمبر 8 دی زموږ سره ارګانیزمز نو ډیفرنٹ ارګن سیستم دی کمباین ټوګیدر صحیح ده اینڈ دی فارم هول ارګانیزم مختلف ارګن سیستم چې دی هغه یو بل سره کمباین شي او دا زموږ سره هول ارګانیزم چې دی هغه څه کوي جوړوي لکه فار ایگزامپل ته مین ته وګورئ مین انسان چې دی صحیح د مختلف سیستمز دی لکه فار ایگزامپل سرکولیټری سیستم شو ریسپایریټری سیستم شو ډایجسټیو سیستم شو ایکسکریټری سیستم شو دغه شانتي یا ریپروډکټیو سیستم شو صحیح ایټسټرا نو مختلف ارګن سیستمز چې دی دا د یو بل سره کمباین شي او دا زموږ سره څه جوړوي هول ارګانیزم لکه فار ایگزامپل مین چې دی دا زموږ سره جوړ کو مین بل څه نه دی خو څه دی ارګانیزم دی کلیر شو ها و زموږ سره پلانټس کې ته اگزامپل وګورئ نو پلانټس کې زموږ سره ډیفرنٹ سیستمز ما تاسو ته وی کمباین شي ارګانیزم جوړي پلانټ زموږ سره څه شي دی پلانټ یو موږ سره یو ارګانیزم دی د څه نه جوړ شوی دی روټ سیستم او شوټ سیستم یو بل سره کمباین شي او دا زموږ سره څه جوړي دا زموږ سره پلانټس چې دی هغه جوړي نو ټاپک چې دی هغه ایزی دی صحیح نیکسٹ لیکچر کې به ان شاء الله د دینه فردر لیولز چې دی هغه به کوو تاسو ټاپک وګورئ سب پرابلمز او بیا خپل کوېسچنز چې دی کولی شئ تھینک یو فار واچینګ